خاجی معیار اسکار کی مو تاسو خبره چلوه اشربای 4 محرمه خمر طلا سکر اور نقیع الزبیب دی ټولو تذکره وشوله. اوس یو مختصر غونې بحث کوم د هغه په جامد مسکراتو او د هغه شرعي حکم باندې مو کوي. جامد مسکرات یعنی جامد نشه اور شیان هغه دي چې هغه مایع نه وي، سیال نه وي، بهیږي نه، شراب نه دي، مشروباتو کې نشه نه ده میلاو. په دې کې پهله قسم د حشیش اور بانک. مسلمانانو کې د دې ظهور کله شوی ده؟ 7ویں صدی هجری کې چنگیز اور تاتاری انقلاب نه بعد. او دا بوټی متوسط مخته ده، نو خلک یې کري علاقو کې، نږدې علاقو کې. دا د ټنډ او یخو علاقو له بوټی ده. ګرمې علاقو کې دا شی نه کېږي، دا په یخو علاقو کې کېږي. نو څومره علاقه یخه ده هغه کې دا شی هغومره مضبوط ده. دوم نمبر کوکین، دا جنوبي امریکا کې یوه ونه ده، کوکا نامه یې ده، هغه ونې نه راوځي. دا طبي طور باندې هم استعمالیږي، اپریشن د وړه وړه کومي او اعضاو سون کولو دپاره، مدهوش کولو دپاره استعمالیږي. او له لعب اور فسق و فجور کې هم د دې استعمال څه شی ده؟ مشهور ده. دریم افیون دی، دا پوست موږ د ډوډه چیو د هغه وله کوم میوه پخه شي هغه نه تیارېږي. دا بانګو نه هم زیات مضر ده. طبي طور باندې هم د دې استعمال څه شی ده؟ متعارف ته کېږي. علاجونو کې، دواوانو کې، ډېرو شیانو کې د دې استعمال کېږي. څلورم نمبر کوم د هغه تیلی شي مورفین. دا د افیونو ولا سرګرم اور فعال عناصرو کې یو اهم عنصر ده. یعنې موږ ویلی شو چې مورفین کوم ده، دا د افیونو ولا یو اډوانس شکل ده، هغه نه تیزترین ده. د دې استعمال طب کې هم کېږي او کیف و مستی او سرور د دواړو لپاره کېږي. پنځم نمبر جامد مسکراتو کې هغه څوک ته هیروین چې موږ ته پوډر وایو. دا شیشې په شانتې سپین بالکل باریک پیسه هوا پوډر دی اور مورفینو نه تیاریږي. دا ښه نو اوس موږ ویلی شو چې هیروین د مورفین ولا څه شی ده؟ یو نور اډوانس شکل ده، تیز. دا یو زهر قاتل شی ده. اور شپږم نمبر کوم دا هغه ته کانجه ویلی شي. دا بوټی انډونیشیا ولا ځنه علاقو کې موجود ده. ایدي ولا کثیر مقدار مسکر یا کم از کم درجه کې مخدر ده. لہذا د دې کوم قلیل مقدار وي هغه به جایز وي. ښه دا خبره صرف کانجه متعلق شوه. ټولو دپاره حکم شرعي قلیل مقدار غیر مسکر د دو حرام نه ده. قلیل مقدار غیر مسکر د دو څه شی ده؟ حرام نه ده. دوم کثیر مقدار مسکر د دو څه شی ده؟ حرام ده، څه نشه پیدا کوي. دریم قلیل و کثیر مقدار نجس نه ده. پوه شو ورباندې؟ قلیل ده او که کثیر مقدار د هغه څه شی نه ده؟ نجس نه ده. او څلورم ابن تیمیه رحمت الله علیه مسلک باندې خمرو کې هم داخل ده او نجس هم ده. امام ابن تیمیه په نسبت باندې په خمرو کې داخل اور نجس ده. پنځم نمبر د دې شرعي حکم طبي طور باندې یعنی میډیکل په طور باندې دا اشیاء زنه اوقاتو کې خمرو نه هم زیات مضر دي. دا پنځه کوم شیان دي؟ بانک شو یعنی چرس، کوکین شو، افیون شول، مورفین شول، هیروین شول اور کانجه شو. دا شیان کله کله خمرو نه هم زیات څه شي دي؟ مضر دي. لہذا ضرر و جنبه هم دا څه شی وي؟ حرام وي. نو دې کې ګوره دوه معیارات شو، یو معیار اسکار شو، بل ضرر شو چې کوم مخکې تیر شوی. که اسکار ورکې نه و پیدا هم خو څه شی و؟ مضر و. نو ضرر په بنیاد باندې به هم دی ولا حرمت ولا حکم څه کېږي؟ لګېږي. دا د اسکار ولا جوامد اور غیر جوامد کوم نشه اور شیانو دغه بیانو. اوس دې کې یو اهم بیان کوم دغه مو ته راپاتې ده چې هغه ته الکحل ویلی شي. په دې دور کې دغه ډېر کثیر استعمال ده. انشاءالله زندگی و هغه باندې به مستقل خبره سبا